بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجعة. طلاق او د نکاح او د طلاق نه فارغ شو، وزلته د رجعت بیان کړي. او رجعت چې دا طبعا طلاق نه مؤخر وي، اول طلاق وي رست رجعت وي، نو وضعن هم د طلاق نه مؤخر کو. طبعا او وضعن خو پیژنې کنه. طبعا دا د فطرت چې اول طلاق رستو رجوع وي، وضعن دا چې اول طلاق ولیکو اوس رجوع لیکي. دې ته ویل کېږي طابق الوضع الطبع، یا ناسب الوضع الطبع. رجعت او رجعت دواړه ویلې شي شاله مشاملي کړي. او جمهور وی چې فتحه پدې کې افصح ده د کسرې نه، رجعت افصح ده. اصطلاحي تعریف وی وهي استدامه الملك القائم بلا عوض ما دامت في العده. لازم د حنفو په نسبت باندې تعریف ده. وهي استدامه الملك القائم، اغا همیشگی ورکول دی ملک قائم تا، نوې ملک راوصل نه دی، ملک زوړ دی غیر صرف همیشگی ورکی او بلا عوض وته ورکی، دوباره نکاح نه کوي. ما دامت فی العده، البته دا قیدونه پکې دي چې ترڅو عدت موجود وي. امام شافعی رحمه الله صاحب د هدایت چې داغه څومره مسائل ذکر کوي اختلافي د حنفو سره، نو هغه په دې بنیاد دي چې هغه رجعت تا استدامت الملک نه ویل کېږي، تجدید ملک ورته وایي، نوی نکاح کول. عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة، أو ديكي دخول حقيقة شرط دي، صرف خلوت لا رجعة في عدة الخلوت كي نشتري بوي. مخي تعريب كله بكسي خبر نورم واضحة وتاسو غري بي جوهري تعريب تا. هي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول. رجوع کول دي د طلاق والا سړي خپل مطلقې ته، او رجوع ورته څنګه کوي؟ نوی نکاح کوي، وینا على حكم النکاح الاول. نو بس دا رجوع کله ثابتېږي؟ وهي تثبت في كل مطلقة بصريح الطلاق. څلور قیدونه واورئ چې کله صریح طلاق ورکړي الرجوع ثابتېږي، او صریح طلاق هم ال چې رجعي وي. دویم بعد الدخول، که قبل الدخول طلاقی صریح ورکی کنه نو به هم رجوع نشي کولای. نو دا الله چې طلاق رجعي وي، صریح طلاق وي، بعد الدخول وي. او دریم ما لم يستوفي عدد الطلاق عليها، عدد طلاق به پوره کړی نه چې درې ورکړي که صریح هم به رجوع نشي ورکولای. او څلورم دې طلاق صریح په عوض کې پیسې نه اخیستې، په مقابله کې عوض نه اخیستې، ځکه که طلاق بالمال وي هم باین وي. دا به راشي ان شاء الله ان قریب. برحال دغه څلور قیدونو ته به خیال ساتو، خیال کوو. بیا دا رجعت چې دی دا د اکراه سره هم صحیح کېږي. یو سړي ښځې له طلاق رجعي ورکړی دی، بل کس رالی او تمانچې ولا بسر کېښودله، زر که ووتې که کني خرابوم دی کني تاوتې کومه، نو دې سره هم کېږي. یا ووایه په خولې باندې چې رجوع مې وکړله، هم رجوع کېږي. گب کې، ټوکو کې، خطا کې، راجعتو کې، ردتو کې، مسکتو کې، دا ټول دا الفاظ کې استعمال کی که په هر رنګه استعمال کی. دا صریح لفظ دی. اصل کې رجعت دو قسمه دی، یو به صریح الفاظ وماني، یو به کنایي الفاظ وماني. چې کوم پکې صریح دي نو هغې کې به گپ شپ کې لګولي، خطائی که اکرائی، به هر صورت پکې رجوع صحیح وي. مخکې راځئ ابحاث د باب چې دي دا ودي. اول پکې وصف رجعت بیانوي، خو د هغې نه مخکې صاحب د هندي لیکلي وهي على ضربین. دا رجعت په دوه قسمه دی، یو سني دی یو بدعي دی. لکه څنګه چې طلاق به وایي فالسني ان يراجعها بالقول. سني دا دی دوه قیده پکې دي چې په قول باندې رجوع وکړي، ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها بذلك. دا دوه قیده دي چې یو
گواهان قایم کی پر رجوع باندې او دویم خزی ته خبر هم ورکړي چې ما رجوع کړې ده. نو وس ورپسې وی ولم يشهد على ذلك او اشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي. کله سره گواهان قایم نکی یا قایمی کی خزی ته خبر ورنکی نو به دغه طلاق دغه رجوع دا بدعي ده. بهر حال اور رجعت صحیحه رجعت بهم سیده نامخ کی چې کوم دی بدعي دی د سنت مخالف دی خو رجوع صحیح کیږي. جلد نمبر 1.102 ابحاث د باب ودی اول نمبر وصف د رجعت را ته بیانې. نو مسله دا ذکر کوي کله چې یو سړی خزله یو طلاق ورکی رجعي یا دو طلاق ورکی رجعي نو دته د حق شته چې په عدت په دوران کې رجوع وکي. خزه که به رجوع راضي وي او که نه وي راضي دین داسې اختلاف دی. امام شافعي رحمه الله وی رضا د خزي ضروری ده ځکه ابتدایي نکاح غني. موږ وی رضا د خزي نه ده ضروری ولی استدامت نکاح ده دوام ورکول دی نکاح له. اذا طلق الرجل امراته تطليقه رجعيه او تطليقتين عام طور د خلکو په ذهن کې دی چې دو طلاق ورکړه به رجوع نشي کولای. به طلاق صریح رجعي چې یو کو دو رجوع کولای شي. فله ان يراجعها في عدتها رضيت المرأة بذلك او لم ترضي. الاصل ان رجعت استدامة الملك وصول هدايه دلتوي. اصل دا دی چې رجعت د استدامة الملک دی نو دې کې د خزي رضا نه ده ضروري. دویمه مسله ما تثبت به الرجعه کم شی دی چې هغې سره رجوع ثابتېږي د هغې بیان راته کوي. ښه جي دو مسلې ذکر کوي. اول په قول سره رجوع کېدلی شي او په فعل سره رجوع کېدلی شي. او به چې قول سره رجوع کوي وختي ویل صریح الفاظ هم ولشته دی چې هغه خالص ته رجعت دپاره وضعي په دغه ژبه کې د بلې معنی احتمال پکې نه کې وي نو دا پکې غالي وي. یاد هم شي که نه صریح هغې کې به نیت هم ضرورت نشته دی ځکه صریح مستغني د نیت نه. او دویم هغه الفاظ دي چې هغه وضعه دپاره د صرف وضع دپاره د رجعت نه وي شوي. رجعت سره سره پکې د نورو معنو احتمال وي او رجعت پکې غالب هم نه وي. نو به دغه صورت کې چې کله رجعت کوي باقاعده به ورسره نیت هم کوي ځکه کنایي کې نیت پکار دی. بیا رجعت په دوه قسمه لري ویل په قول سره هم فعل سره هم. ګورئ والرجعت ان يقول لها راجعتك دا صریح دی او راجعت امراتي دا چې کله غایب وي او يطقها دا دویم دی فعلی رجعت. فعلی رجعت دپاره تاسو دا قاعده ذهن کې کېنوئ هر هغه داسې فعل کول چې هغې سره حرمت مصاهرت ثابتېږي چې هغه وتې کول دي او یا شهوت سره ټچ کول دي یا فرج داخل ته کتل دي یا شهوت سره ښکل کي په ټولو صورتونو کې رجعت ثابتېږي. او یطقها هلکه دې سړي خو دې واده کړی دی یار تا دې څه نه وایي چې د واده کړی دا وګوره نه خو موږ بچ کړی هېڅ مو ته اوسه پورې ونه ویل. وګورئ او رجع او يطقها او يقبلها او يلمسها. لمس يلمسو دی که نه يلمسو کوم باب دی هلکه سمعه لمسه او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة. فرج داخل مراد دی ښه. چې دویمه مسله دا ده چې مستحب دا ده چې په رجعت باندې ګواهان قایم کی سنی به جوړ شي. ويستحب له ان يشهد على الرجعة شاهدين وان لم يشهد صحت الرجعت بهم رجعت صحیح دی. داسې به وایي هلکه ګواه اوسئ انی قد رجعت امرأتي فلانۍ ته مې رجوع وکړله. همدغه شان دا معنی چې کوم الفاظ ادا کوي هغه به ووایي او کوي نه وایي بیا هم صحیح کېږي ځکه نصوص مطلق راغلي فامسکوهن بمعروف کې د ګواهانو خبر نه ده راغلي وبولدهن احق بردهن. همدغه شان مر ابنک فلیراجعها کې نه ده راغلي. او المطلق یجري على اطلاقه دا 63 نمبر ماده وه مخکې. دریم نمبر
عنوان اختلاف الزوجین فی الرجعه. کله چې د زوجینو پر رجعت کې اختلاف راشي نو د چا قول له اعتباري. اول مسله ذکر کوي چې چری خاون خزي ته وي عدت د تیرېدلو نه پس هم ما درته رجوع کړی و او ښځې ومني چې بلکل رجوع دې کړی و، بیا خو قصه ختمه. خو چې اختلاف راشي بیا مسله ده. ګوره وإذا انقضت العدة فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة. و بیا رجعت دې ځکه په تصادق معنی نکاح ثابتېږي نو رجعت به بطریقې اولا ثابتېږي. لقمانه تصادق باندې ابتدائی نکاح ثابتېږي او دلته خو استدامت او بقای نکاح ده. والبقاء اسهل من الابتداء يعتبر في البقاء ما لا يعتبر بالابتداء. 54 او 55 نمبر ما دی وی مخکې راځي. او که اختلاف وإن كذبته وتوي دروغ دي ويل نفل قول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. امام سے وہی د خزي قول له اعتبار وی چې رجوع دي نه د کړي خزمانه به قسم می کني با وی قسم هم بنشتا. او صاحبین فرمای چې رجوع صحیح ده وقال تصح دا صحیح ده او د صاحبین په قول باندې فتوام ده، یعنی د سړي قول له اعتبار د رجوع صحیح ده. دا دوه اختلافي مسلې دي. خزي قول له به اعتباري کړي سړي امام سے وہی د خزي قول له او صاحبین فرمای چې د سړي قول له به اعتبار وي. فتوا د صاحبین په قول له یو مسله وشوله. دویم شکل د خزي قول له اعتبار مدعا علیه جوړ کړل امام صاحب نو قسم به کوي کنه به کوي ان شاء الله را بشراته مشپق واته مسلې دي چې کی امام صاحب رایداد چې مدعا علیه منکر باندې قسم نشته. صاحبین و اشتری به د صاحبین په قول باندې فتوام ده. دلته خو صاحبین قول د زوج له اعتبار ورکې نو دا مسله به کې د دوی مجوړیږم نه ورحل د برال به راشي. نو فتوا چې دا القول الصواب کې دي وقال تصح وعلى قوله ما يفتى. صاحبین په قول باندې فتوا ده. وجه دا د ګوره وإذا انقضت العدة فقال زوج قد كنت راجعتها في العدة. ما په عدت کې مې رجوع کړی اوس نه یادې نو بس رجعت دلته ملګری د عدت سره شو، یعنی عدت کې رجوع کړی دا بس صحیح ده. نو او ظاهر هم دا د توجه چې ته مخکې رجعت شو عدت شروع نو د چې رجوع کولم عدت به موجود وي. الاصل ابقاء ما كان لما كان صلی الله علیه وسلم چې ویل دا بهرحال صحیح بشي کا. امام سے وای چې نه جی عدت ختم شوه دی او وسوي چې ما رجوع کړی دا. ابدل ته یو مشهور قاعده صاحب د هدايه زی بزی ذکر کړي نو هغه ذکر کړي لئن صحه الخبر يقتضي اچھا جی كما أنها صادفت حالة الانقضاء لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء فإذا أخبرت مقارنا لقول دل على صفق الانقضاء. توجه جي قاعده صاحب دی د ذکر کړی دا دیو چا شکل څه لیکلي پرې دی. کله چې یو سړی په داسې ټیم کې خبر ورکي د ماضي دی یو مسلې چې فی الحال د خبر لپاره اعتبار نه نو ماضي کې هم ولا اعتبار نه فی الحال عدت تیر دی نو کدا رجوع کول غواړي کولی شي توجه دې نه ده څه چلې اوري داسې حالت کې دی دا چې فی الحال رجوع نشي کولای عدت تیر دی او کله چې سړی په داسې حالت کې چې یو کار فی الحال نشي کولای او کوم حالت کې کولای شو دغه خبر ورکی دی خبر له اعتبار نه دا پر رستور له بهم راشي. توجه کوه ارڅ ګډوډیږي به وګورئ. امام صاحب بګی دا دلیل پیش کړي صحت الخبر چې یقتضي سبق المخبر به. کله چې وسړی خبر ورکی کنه خجی کم دی ها نو مخبر به چې دا به مقدمي نو خجی چې ول زما عدت تیر دی
خاون ویل ما رجوع وکړه ښځې ویل عدت مې تېر دی نو د ښځې دا خبر چې دی د کوم شي خبر ورکوي ابه مخکې یعنی عدت به دې نه مخکې تېر وي عدت اول تېر دی او د ښځې دا خبر او د سړي دا خبر چې ما رجوع وکړه دواړه یو ځای شو دا وروستو دی عدت نه بس دی وګورئ ها وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليه عند أبي حنيفة رحمه الله دویمه مسله دا ده وإذا قال الزوج قد راجعتك وقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله سړی ورته وایي ما رجوع وکړله خاوند ورته ښځه ورته په جواب کې وایي ما عدت خو تېر شوی دی خبر نه ورکوي ښه زړه مخکې خبره دا وه چې په عدت کې مې رجوع کړې وه اوس ورته خاوند وایي ښځې ما درته رجوع وکړه هغه ورته به جواب کوي زما خو عدت تېر شوی دی نو په دې صورت کې رجوع امام صاحب وایي نه صحیح کېږي او د امام صاحب قول باندې فتوا هم ده وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت فورا ورتوي متصلا مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة کدا خزه لکه چپ شوله او دا غینه بس ویل چې عدت می تیر شوی دی نو په دغه صورت کې به ټول اتفاق دی رجوع صحیح ده او دلته چې کوم دی کله دې مسله کې وی علیها الیمین ها هنا بالاجماع یمین قسم به په زمانی دې مسله کې اجماع کړی ده مخکې راځي دریمه مسله په دې عنوان کې کله چې د وینځ خاون پس د عدت د تیرېدلو نه وایي ما د وینځ ته رجوع کړې وه او مولای هم تصدیق وکړي چې دا رجوع کړې وه خو وینځ ووایي چې عدت کې ما ته رجوع نه ده کړې امام سے وایي د وینځ قول له به اعتبار وي مولا قول له نه او نه د خاون او دغه مفتا به رائے ده ورته وګورئ وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتك في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله وبه يفتى القول لأن الرجعة تبتني على قيام العدة وجداد رجوع بنا د په عدت باندې عدت تیر شوی نه دی تیر شوی په دې کې قول د صاحب عدت قبليږي د خزي نو کوم چې په عدت بنا دی باغی کې هم د خزي قول قبليږي او کله کې نور موږ دی رجعت بنا دی بچا عدت بنا دی په هیڅ موجود دی کنه دی باندې او هیڅ شته کنه شته کې د خزي قول له اعتبار وي کوم شي چې به بنا دی عدت هغه کې هم دغه قول له اعتبار وي ابه چې باغی کوم شي بنا دی رجعت باغی کې هم د خزي قول له اعتبار وي سلرم مسألة متى تنقطع الرجعة رجعت بکله ختمیږي نو کچري تاسو ته معلومه ده دریم هیڅ چې کله هیڅ تیر شي بیا رجعت ختمیږي نو دو صورت اوس دلته مینځ ته راځي کچري لس ورځې هیڅ یو او لس ورځې پوره شولې نو دغه صورت کې اگر که غسل نه دی کړی او د مونځ وخت به نه دی تیر شوی نه دی لس ورځې پس هیڅ ودرېدلو بس عدت ختم که اوس رجوع کوي د دې نه پس نه شي کولی ورسېدلی بي او که چېرې د لس ورځو نه مخکې د دې کوم عادت و په هغې باندې وینه ودرېدله نو تر څو چې غسل ورپسې نه یې کړی هغې پورې عدت نه دی ختم د غسل نه مخکې که خاوند رجوع کوي کولی شي یا وقت صلات پی تیر شوی نه که غسل یې وکړلو رجعت تام شو عدت تام شو رجوع نشي کولی ای غسل نه دی کړی خو کم ټیم کې وینه بنده شوی د دغه ټیم مونځ پې لازم شوی دی او دی ونه کړلو ټیم تیر شو او یای تیمم وکړلو به د دریم اتمام کم سبب د دې کې صاحب امام صاحب د شیخین او د امام رحم الله اختلاف دی لکه به ووري کله لس ورځې مخکې وینه ودرېدله
نو که غسل یو کو یو صورت رجعت تام، رجعت نه یاد عدت تام، اوس رجوع نشي کولی. دویم غسل یې نه دی کړی خو کوم وخت کې حیض بند شو دغه وخت تیر شو، یعنی مونځ پې لازم شوی دی او ویې نه کړو تیر شو، څه شو؟ دوه. او دریم غسل یې نه دی کړی، تیمم یې وکړلو، شیخینو یې ورسره مونځ یې وکړلو، اوس هم عدت تام. امام محمد رحم الله وایي نه بس اوبه نشته دی، صرف تیمم وکړلو که نه همداسې دی لکه چې غسل یې وکړلو. فتوا د امام محمد رحم الله په قول هم ده. نو دې درې صورتونو کې که سړی رجوع کول غواړي نه شي. او که لس ورځو نه مخکې وینه بنده شوې، کوم وخت د مونځ کې وینه بنده ده غسل یې هم پکې نه دی کړی، دغه وخت هم نه دی تېر شوی، اوبه نشته او تیمم دی کړی، دا مسله هم نشته دی، نه به رجوع کولی شي. ورته وګورئ وإن قطع الدم لأقل من 10 أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم أو تتيمم طول كده سيدي وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله إذا تيممت المرأة انقطعت الرجعة وإن لم تصلي، وهو المفتى به القول الراجح کی او القول الصواب دوړو کې دغه لیکلي دي. خجی مخکې راځي وجه دا چې کله لس ورځو تیری شي او حیض بند شي نو به د مزید حیض احتمال نه او د حیض باقی احتمال نشته، منه حیض تام دی او په دې حیض تام کېدلو باندې عدت هم تام دی، چې عدت تام دی رجوع نشي کولی، حیض غسل مسل ته ضرورت نشته. او د لس ورځو نه مخکې چې وینه بندې شي نو احتمال د دوباره راتلو شته دی، تام به کله بندېدل د حیض چې دغه کارونه پکې وشي. کم غسل وکړي اوس په طاهري به حکم کې شوله، چې د طاهري به حکم کې شوله معلومه شوله حیض ختم شوی دی، عدت ختم دی. او که غسل یې نه دی کړی وقت صلات پې تیر شو، چونکې د دې په ذمه د مونځ پاتې شو ښه، او دا حکم چې دی د طاهري حکم دی چې وقت تیر شي مونځ یې نه کړی او په ذمه دې پاتې شي، دا د طاهري حکم دی. چې کله شرعي احکام د طاهري جاری کیږي نو شرعي احکام منظم دی چې عدت هم ختم دی، لہذا بنا په عدت رجوع هم ختمه. همدغه شان تیمم یې وکړلو، شیخین وایي مونځ ورسره وکړي، نو دا د طاهري حکم دی. امام محمد رحم الله صرف تیمم کافي ګڼي. به شیخانو په دې کې علماء دوه قول دي، مصر مونځ چې شروع کړله تیمم سره عدت ختم شو کنه مون نه فارغه شوله، نو دواړه رایې دي پکې. دریمه مسله په دې عنوان کې وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء. اوس که داسې شوي وو غسل یې وکړلو خو بدن کې څه حصه وچه پاتې شوله، دا د لسو ورځو نه مخکې عدت حیض بند شوی د هغې مسله ده. نو اوس خاوند رجوع کوي، کولی شي که نه شي. کم وقت صلات کې وینه بنده شوی ډایرکټ کې هم هغې کې غسل وکړلو، هغه ټیم نه دی تیر شوی او خاوند رجوع کول غواړي او بدن کې د ښځې نه کوم حصه وچه پاتې شوې ده. صاحب د هدایي وایي دواړه طرفونو ته قیاس دی. یو قیاس تقاضا دا کوي که لږ شان ځای وچ پاتې شوی نو للاکثر حکم الکل په بنا باندې موږ به داسې فرض کړو چې ټول اکثر بدن انځلی دی، بس ټول انځل شوی دی او حیض ختم، عدت ختم، رجوع نشي کولی. دویم قیاس تقاضا دا کوي چې ګوره بباب د غسل کې بدن چې تجزی نه قبلی، چې د بعضې حصې غسل دی وځي او د بعضې نه وته، یا به د ټول وځي یا به د ټول نه وته، داسې ده که نه. لہذا کله شان ځای وچ پاتې و نو غسل نه دی وته، عدت نه دی ختم، رجوع کولی شي. به استحسان دا دی چې ګورئ فرق به وکړو، هغه دا چې قلیل وړوکې عضو چې ده که نه، وړوکې لږ شان ځای که وچ شو داسې ووایه، نو موږ به استحسانان ووایو چې هلکه غسل پوره شوی دی، عدت ختم دی، رجوع نشي کولی. او که ډېر ځای وچ پاتې و نو بیا به دا وي چې هلکه غسل لا نه دی وتی، عدت نه دی ختم، رجوع کولی شي. وجه څه ده
لږ ځای چې وچي عموما دم کېدی شي چې انځلې خو زر واپس وچ شوی خو چې ډېر ځای وچي نو بیا دا نشي ویلی چې نظر څنګه ډېر ځای وچ شو نو دا نشي ویلی چې وچ شوی دی زر وګورئ وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا كاملا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة. بينزم مسألة أحكام المطلقة الرجعية دا مطلقي رجعي والبايني أحكام راتبياني. ألف کمی خزی ته طلاق رجعی ملاو شوی دغه حکم داده اول چې دا به تتشوف وتتزین دا به خزان خستکی مخبم خستکی کریم ریم بوي وتتزین نور عام بدن چل چلن بم مزیدار کی مخ باندې دغه وی دا څه وته وي ابل شتی غاران اپند چې به مخ وي نمړ شي څه میک اپ یادوم نو میک اپ بکی اپریزم اپشن سړی چې ویني مخې سره به ورته الټۍ کوي چې بهی زه خو کریم نه ښکلوم یار زه خو مخ ښکلوم دا خو کریم ښکلول دی خدای خو مغرکه خیال هم دی که نه نو په ساده حالت کې ښه ده او شونډې سرې کړي هلکه دا همداسې مزه کوي دا خو سرې کړي دا به هغه ځای باندې دې ووایي دیوال باندې مکه ښکلوه ښه مزېدار دا فضول کار کوي اسې د مخ مزیدار کوي پاکوي دي اوس ګنده مخې هم د والو لایق یې بډانګو باندې او ورسره عام زینت هم دي اختیار کړي کپړې مپړې مزیداري واچوي دا او دا کار مستحب دی د مطلقې رجعي دپاره وجه څه ده چې رجوع کول مستحب ده او کوم کار چې باعث علی المستحب وي سبب د مستحب وي هغه خپله مستحب وي وګورئ مخکې راځي والمطلقة الرجية تتشوف وتتزين دویمه مسله دا ده مستحب دا د خاوند لا دا دویم حکم دی که چېرې د دې خواله ورځي او نیت یې دا نه وي چې رجوع ورته وکمه نو خبره یې دي اول اجازت دې غواړي درننه وځم ابو تو یاوجي راځه تاسو رسئ په دې او که نه د خپو دا کشار یې کړپ کړوپ دې پې وروري ډب ډوب دې کوي ښځه به وایي سړی رالی وجه دا ده که د رجوع نیت یې نه وي کیدای شي په داسې ځای باندې نظر ولګي چې هغې سره غیر اختیاري رجوع راشي نو بیا به وله بیا طلاق ورکوي بیا به عدت اوږد شي عدت اوږدول دا نقصان دی ښځې ته ضرر دی او الضرر یزال ويستحب لزوجها الا يدخل عليها حتى يستأذنها ويسمعها خفق عليه دب بوروري يعني اذا لم تكن من قصده المراجعه کله چې د مراجعه قصد نه وي او که د مراجعه قصد دی بیا خو دې بنه ورځي بیا خو دې غلی ورشي مخې سره چا خبرېږي چې نیم کار یې کړی نن سبا ښځو تلې یې اچولي دي ښځه خبرېږي پخوا خو به زوره کې که نیک او دا شی به هم پکې راتللو هغه نه تپوس وکړه دغه نه صبغت الله نه زورونه بم کول هغې به یو طرف ته زور کوو سړو به بل طرف ته بل یو طرف ته بل طرف ته اخیره به نتیجه به دا راوته چې ورکې که بس نیک وم اړه به سړي خفه شو اوس دا کار نه کېږي هغه ودی تلې یې اچولي په ورو یې راښکته کي نو هغه ریخېږي کم از کم نیم کار شوی کم از کم کنی اکثر شوی بس څمله څه نشته وشو څه چللی هېڅ هم نشته نصیر ورته اکثر دغه شان وایي څه نه نه هېڅ هم نشته بس وشو قسم اوږده شه یو ورځې ښځې ته ټلیفون کړی و ښځې ورته وویل لور دې ناجوړه دا اودس چل دی دا ورته ویل پرېږده مړې بس که مړه شو مړه دي څه خبره نشته مونږ به تاسې هم کار ویلی نورې به راوړو وایي او یو ورځې ورته ورو ټلیفون وکړو دا څه کې ناوخته پرېږده مړه وایي دې وخت کې پیران مودی دې وخت کې پیران مودی ورته ټلیفونونه کې وایي وګورئ نو پرون یې را دا هم ویلي چې زه شیعه کېږم ما دې پیسې به کېږي ته هم راسه شیعه شوی دومره غټ مفتي به یې په شیعهګانو کې پرېږده دا پیسې ما زه ته ویل شیعه شي بس وایي زه شوم اوس نه شوم تا بیا هم پسې مشهوره کړله چې هلکه تا له امام بارګاه جوړوم وګورئ کوم ځای دی
ويستحب کدا هم دریم مسله پکې دا ده الک طلاق رجی وتنه حرامي ځکه من كل الوجوه من حناف نکاح موجود رچې نکاح موجود ده وتی کول شي والطلاق الرجي لا يحرم الوطأ وتنه حرامي هجي څلورمه مسله د باین خفیفی بیان راته کوي چې کله خزا اصل کې بدري قسمه ده یو مطلقه رجعیه ده او بل باینه ده خفیفه او باینه ده مغلظه نو د رجعی والا مسله تیر شو له حکم ادا ده عدت په دوران کې رجوع کوي کول شي باینی حکم ده ده خفیفی والا عدت کې یو که بعد العدت وی تجدید نکاح کوي او مغلظه کې خبره سخته شوې ده نه په عدت کې ونه بعد العدت رجوع نشي کوله تجدید نکاح نشي کوله زیبه د بل سره نکاح کوي عدت نه پس اب اور سره دخول کوي انزال وشو کوونه شو به طلاق ور کوي به عدت تیریږي تب جا کې کچری د دې سړي سره نکاح کول غواړي به کول شي خبره سخت نه وته ګورئ وإن كان طلاقا باينا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها ذكا حل د محلیت لا باقی دی حل د محلیت له ختمی کی چې درې طلاق یې غلانه دی شوی مخکی جيم الباين الغليظ وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها ويموت عنها یو دا چې نکاح کی یو شرط نکاح به هم صحیح کی فاسد کی دا نه حاصلې کی دوا دخول هم به شرط دی دخول به مر سره کوي او دا خبره خاصم ضروری دي چې طلاق ورکول او به یا غمل کېدل اول خون تبع راضي ابید د دخول نه مراد وته ده حقیقتا صرف خلوت نه دی کافی چې دویم خاون صرف خلوت وکي اول لپاره نه حلالي کی ترڅو چې واقعي وته نه کړي به وته کې دانه د ضروري ما وخت ویل چې انزال پکې وشي ځکه هو اکمال نه دی ضروري نفس وته کافی ده کوم باندې چې غسل واجبېږي حشفه وردن چې بس خبره ختمه خزه به دی اول نه بوې کړي چې څنګه حشفه دردن نشو مخې د بوته کلکې جوړه کې ټوب بوي بس مخې دې ټوب کا او طلاق یاسم خزیله ملک ورکړي چې بس عام طور خلک د څه کوي نکاح در سره کوم بده شرط مانی چې طلاق واک به ما دراکه وایي صحیح طالب غریب بس یې وردن نکړې نه خزه ته ټوب کی او به وایي مزان طلاق غریب هم د سی پری دي به د غزه به مانی غریب استمنا به لیت وکي دا مست خبره شو خدای غار کا کوم د نبی سور کړ سور نه زیات خو به سور شو مونږ خدا قاعده ورېدلې چې مرسي خوري غسي به خوري مونږ ته شي غسي و خلکو تم پته چې طالب امرسو تم پرې فودلا ابه هم د طالب امرسي خو کوي مونږ فریدي ځکه ورته چې امرسه په پورا نه خوري ټوب باوي طالبان ټول بده دې کې بتمي چې خدای ورسي وخت راوړي ورځي منګم دې ته بتمو چې زه خدای کده راوړي ما به وړه دوره کې مې د استفتاګانی لیکلې نو ورځ کده رااله متي سما ته وی الکه خزر ما زه په خیر نه و د سره میراث په توی بام توري هم سره عجیب پړاو لا و کې مسفتوی په ټولي منګ لیکلې خزر هغه دې بس موږ زه ټیک ده بس شروعتو الکانو خزم و هغه خفغان هغه صورت مو کتلو به راته پته ورګدل چې پیدا خډې را بدل قصه ده چې کروڑ روپۍ رب سره کوي کنه نو ورته ورنږدې کیږي دمر بور حالات کی دا نجیداز موږ د لاس کار نه خپل څه چې کوي ان کې یو سړی د چې عمر کې چلی دري نه یو ته دغه شان پته مې راشي به وای نه پکې نه یم دې کې دا همغه سی وایو دې شي دا هم داغه اورور دې پلار دې هغه تصور خو نه کړ چې هغه په کوم حالت کې چې هغه تصور دی او به سړی چې دا کولای شي وګورئ خجي ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها شپږم مسله ده دا مسله مر سره واوري
دعوت چې دا کنه دا کې د هیڅ په حالت کې وکړه کنه نفاس په حالت کې دویم خاون وکړه که روزه کې وکړه احرام کې حالت کې وکړه ټول صورتونه کې خو چې نکاح صحیح شوي دعوت کافی ده ځکه دعوت مکروه ده منه ده په دغه حالتونه کې موږ ویلي په دې باندې شریع احکام خو مرتب کیږي قبیح لغیره او مجاورتن قسم دا ګرځولې موږ تاسو ذهن کې کی مخکې راځي شپږمه مسله ما تحل به المغلظه الکه مغلظه 50 سره حلاليږي نو دا الله چې بالغ خاون ورسره نکاح صحیح وي یا نه بالغ خو مراهقي او کچري بيخي ماشومي زهير عمرې نکاح ورسره وکي او دخول مخول وکي نو به سره اول خاون د نه سي کیږي نو وي والسبي المراهق في التحليل كالبالغ دام بشان د بالغ دیر بالغ مثلا ورسره معلومه شول معناه اذا كانت آلته تتحرك وتشتهي عليه حرکت کوي اشتهای راځي مراهق تعریف لیکل المجموعه الفقهيه کی صبي قارب البلوغ هغه ماشوم ته وي چې بلوغ ته نږدې وتحركت آلته او شی خوځي را خوځي واشتها او اشتهای کیږي او مراهق هغه ته ویل کیږي الجاریه التي قاربت البلوغ چې بلوغ ته نږدې وي دویمه مسله کمولا خپلوین زوتی کی نو دا ول دای خاون لنه حلالي کله کدا او نکاح خو نه دا نکاح خو به ضروری د مویل نکاح به وي صحیح به وي دخول هم شوي اوت المولى امته لا يحلها دین حلالي ذکر الله سباوي حتى تنكحها دریم مسله واذا تزوج بشرط التحليل فالنكاح مكروه که یو سړی په دې شرط باندې نکاح وکړي چې اول له جایز کم لکنن سبا چې کیږي دیو جن موږ الحمدلله چالم نه دا مشوره ورکو نه دا فتوا ورکو روزانه څوک ټلیفون کوي وس ورڅ څوک چې درې طلاق ورکړي مخکې ویل غواړي څه ما هم تاسو خپل خو کده چې څه کوي وی کوي مساله د سیده چې درې طلاق ورکړي د باندې حرام ده نکاح ختمه ده او دوباره نکاح کیم کار نه کیږي خزه د اختیار دی پرې د چې ته خپل کار وکړي دا سره هم د سي پرې د ولې درې طلاقونه ورکول اوس دا خبرې کول چې اوس مخ کیږي بل سړی سره باندې کا کوي او هغه به وتی کوي او به د تراوري دا خو هیله د شران خو صحیح د عقلن بد ګڼل شي به خلک مونږ بس خبرې کوي طالبان مولان شریک ورزان ته خځه علالي کړي دي خپل یو طالب ته ور باندې کا کی او دا کوي او دا کوي الحمدلله د شل بیره راغلی هم دل تراغلی دی باقاعده ول کزم راول مال خزرانه ول بلانجه هم واړي ودغه ته وای بس خپل کارم دې چې مخ کې کوي یو ورځ نه زه ټلیفون کوم او څنګه ځکه لیکم وای دغه چان دغه قصه ده څو ته درې وای چې څنګه چلو کوم مخ کې نکاح مال ته جی څه مکوي وای شر استاد سره څه کوي چې مخ کې نکاح کوي درې طلاق شوی بس خبره ختمه ده مدد مشورې بچاره نه ورکوي بهرحال څوک چې په دې شرط باندې نکاح وکړي چې اول له حلال کی دا نکاح مکروه ده او چونکه موږ حناف وایو قبیله غیری باندې شریع احکام مرتب کیږي نو که بس مکروه نکاح دا کار څنګه ده شرط فاسد پکې لګیدل دي نکاح ور سره څنګه فاسديږي احکام به جاری کی اول خوند لپاره حلاليږي دا امام سبرائی دا مفتابه ده واذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه دا امام سبرائی ده امام ابي يوسف رحمه الله هدايه کی وی نبی یوسف انه يفسد النکاح فاسد ده يفسد النکاح نکاح فاسد ده وجه سره اغويجي وي الامور بمقاصدها من هو ولا ماده ده امور مقاصد باندې بنای دلته مقصد د نکاح موقت دی او نکاح موقت باطل مخکې ویلو دا خاص وخت بولې ده اگر که الفاظ نه دي بیان کړي العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني الفاظ دي دامي نکاح بیان کړي اعتبار ولا نشتا ولا يحلها على اول بر سر حلالينا لفساده ځکه موږ شرط لګولو نکاح بس صحیح وي دا فاسد ده امام محمد رحم الله فرمای انه يصح النکاح نکاح صحیح لما بیان شروط فاسده او سره نه فاسدیږي صحیح شو البته اول خاون لنه حلال دا ډېر مزیدار رائے ده نکاح صحیح ده اول خاون لنه حلالي وجه صدا لانه استعجل ما اخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث اما مادي ته اشاره کړی دا 98 نمبر من استعجل شيء
قبل اوانه عوقب بحرمانه. یو سړی یو شی بجلتی سره راولي د وقت نه مخکې نو د کوم مقصد د پاره چې راولي هغې نه محرومه کا. وقت خدا دی چې هلکه مړ شولې نکاح به ختمېږي او دا یې مخکې نه راولي، مقصد یې څه دی؟ دویم لی حلاله کې محروم یې کوي. برحال مشهور همدغه ده چې فتوا امام صاحب بقول الله فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول. وما مسألة الزوج الثاني يهدم الثلاثة وما دونه. وليس دویمه نکاح چې ده که نه، اوله نکاح کې یو طلاق واقع شوي، که دوه واقع شوي، که درې واقع شوي، به هر حال دویمې نکاح په وجه قصه ټوله ختمېږي. که واپس اول خاوند تلاړ شي السنه به د دریو طلاقو مالک وي. دا د شیخینو رایې ده. امام محمد رحم الله فرمایي که درې طلاق ورکړي او دویم خاوند سره نکاح وکړله او هغه څه وکړه بې طلاق کړه، اول خاوند تلاړ شي خو د دریو طلاقو به اول خاوند مالکي. او که اول خاوند یو ورکړی دی دویم سره نکاح وکړله بیا څه ختم شو اول لراله اوس به د دوو مالکي. او که دوی ورکړي دي دویم خاوند لراله دخول طلاق عدت ختم شو اول خاوند لراله د یو به مالکي. بیا الفاظ دیگر ما دون الثلاث چې دي که نه زوج ثانی نه ختمي چې اول لدي په اثرنه او دریو طلاقو باندې اول لی په اثرنه او دریو طلاقو مالک شي. امام محمد رحم الله فرمای شیخین وی نه بس دویم خاوند ته چراله مخکې بیا ختم واپس چې اول تلاړه شي د دریو به مالکي. پوهېږئ په دریو کې اتفاق دی، یو دو کې اختلاف دی. وګورئ وإذا طلق الرجل الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر فدخل بها ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات دري طلاق من يرالا. ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاثة. څنګه چې ثلاثه ختمي دغه شان ما دون الثلاثه هم ختمي. او دا قول عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د ملګرو دي هم دغه شان هدايه کې لیکلي دي. او د عند ابي حنيفه وابي يوسف وقال محمد رحمه الله لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث. او دا قول امام ظفر رحمه الله هم دي درې وړ امامان هم دي د حضرت علي او د حضرت عمر او د ابي بن كعب او د عمران بن حسين او د حضرت ابو هريره هم دي رضی الله تعالی عنہ. مخکې راځي خاتمه د باب شروط اعتبار قول المرأه. الکه خزي قول اعتبار ورکول د بارا شرایط شته او دوه شرط دي ورلا. مسله دا د وخت شی وتا یو سړي خزي له درې طلاق ورکړه دا خزه لاړه ته وخت پس ویراله یوسف ته وی چې وی ما خو مخکې نکاح ازما عدتم به پوره شو سره طلاق نه پس به لاړه ما نکاح مې وکړله به دخول هم وشو به طلاق هم راکو به د غیم عدت تیر شو نو وس د غیمه آپ کے سامنے کڑی خا نکاح کرا سکے بس تیار ہے مورتا منو به ورل کنه به منو نو جوابداري به کې دومره موده تیر شوی و چې دا ارڅ به کې کېدل شو ممکن خو بس منو به ورله او کنه کېدل به کې ممکن نو به نه منو. اوس دا څومره موده امام سی به دوه میشتې دي څومره دي ولی تاسو د څه فرض کوي چې 15 ورځې ته طهر په شروع کې طلاق ورکړي او 15 ورځې طهري 15 ورځې دا شولې بیا هم تور 15 ورځې هیڅ راځي نو 15 ورځې هیڅ شو څو شوي شل به 15 ورځې طهر دې څو شوي 35 به 15 ورځې هیڅ دې 40 به 15 ورځې طهر دې او به 15 ورځې هیڅ. امام محمد رحم الله د امام سید قول تخریج کړي دا دوه میاشتې لکه خبره مې پوره نه ده کړې دا دوه میاشتې د اول خاوند عدت شوي او دوه میاشتې به دا بلې مي بس څنګه چې زه عدت تیر شو ډایرکټ په غرض مې نکاح وکړو ډایرکټ یې وته کړم او ډایرکټ یې بس طلاق هم کړلو ویږي که نه وایي دغه شان به پسې بیا دا حساب کې بلکې یو پیرب کې ولادام وایي چې 15 پسې یتیم کې یعنی یا خو 4 میاشتې یا 4 میاشتې 15 ورځې شولې خجی او وعندهما د صاحبانو بنسبانه 21 يوما للاول یو ورځې د اول لپاره
اب څنګه یې قصه لګه وګدا ده نو یو استوځي به د اول د باري او دغه شان یو استوځي به د دویم د باري مجموعي به 42 ورځې تیرې شي اول خوان ناراضي به وګورئ اذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت بزوج اخر ودخل بالزوج الثاني وطلقني وانقضت عدتي شرط اول والمدة تحتمل ذلك دا یو شرط شروع جاز للزوج الاول ان يصدقها اذا كان دویم شرط اذا كان غالب ظنه انها صادقه غالب ګمان له شریعت کې داسې اعتبار لکه څنګه چې یقین لې تاسو ورسېدلې کنه